بل یو تقسیم د زاویې کې دریو قسمونو ته یو د زاویه حاده یو زاویه قائمه یو زاویه منفرجه پوه شوې زاویه حاده هغې زاویې ته وایي چې د هغې مقدار د 90 نه کم وي د 90 نه څه وي کم وي دا مثلا زاویه په څو قسمه ده؟ درې قسمه یو د زاویه حاده یو زاویه قائمه او یو زاویه منفرجه چې دلته د زاویې مقدار د 90 نه کم د 90 نه څه وي کم وي د مثال په طور باندې دا زاویه موږ دا د دې نام کا 90 سره برابر دا ګوره ده دا رومان شو دوه میکاس 62 راځي که نه 65 76 67 راځي پوه شوې نو ګویا چې دا د 67 هغه درجو زاویه چې د 90 نه کله زاویه کمه وي نو دې ته وایي زاویه چې فکس 90 درجې وي هغې ته وایي زاویه قائمه او چې کله د 90 نه سیوا وي نو بیا ورته ویلی کېږي زاویه منفرجه کولاو ټیک شوله قائمه چې بلکل هغه دواړه بازوګان دی مستقیم وي ٹھیک شولا हाँ लेकिन दक्कवी जाविया हादो जाविया जिसकी मिकदार 90 दर्जात से कम बेगा शक्ल उमर करेगा ना और जो 90 दर्जे ना कायमा ची 90 ने सिवा लगे दाखिला नीचे और करे द 100 लगे ना द जाविया मुनफरजा बल्ले योसी दे रक्स दे जाविया तो मुरदा दवा दे दो सिजुदा देता هغه زلې ویلې یا د بازوګان ورته ویلې د دې دواړو هغه یو سر خو مشترک دی که نه د مشترک سر ته دې ته راس زاویو کې هغه مشترک راس ته څه وایي راس مشترک سر چې کوم وي هغې ته راس دو غیر هم خط شعاع نیز خطوط یا قطعات خط के मुश्तरक सिरवे को रास कहते हैं ये सही रास बड़ी और तकसीम द जावी की वाई यो किस्म द जावियों के रअसी जाविये कमे जावी रअसी जावी बिया अगर दो जाविये कि द यो बिल्कुल पशाबा ने जोशी योरा दो हम रअस गैर मुत्तसिला एक दूसरे के पुश पर बनने वाले जाविये रअसी जाविये कहलाते हैं मिसाल दा यो खत दसी तले तबिया करता है दलते भी जाविये जोड़ा शे है ना और दलते जोड़ा शे है ठीक ना नो او ګوره د دواړه زاویې همرأس هم دي که نه د دې چې کوم رأس دی او د دې چې کوم رأس دی هغه بلکل یو دی د دواړو زاویو رأس دی یو دی نو همرأس دي او د یو بل بلکل په شا باندې جوړې شوي دي په پشت باندې جوړې شوي دي دې دواړو ته ویلی کېږي رأسي زاویه او دا رأسي زاویې به یاد ساتئ دا به همیشه برابر دا به څه وي برابر وشوي دا چې کله مونږ نصف النهار هغه سایه اصلي معلومو که نه فیق الزوال چې ورته وایي پای کې به دا پکار راځي ټیک ده که ته په دې ځای باندې دلته ولاړې او دلته به نور دی نن ستا هغه دا به ستاسې دراس دی نو په نصف النهار ټایم کې به سوری څومره نن به د فیض زوال سوری فیض زوال سوری هم ټول کال بدلېږي را بدلېږي کله لنډېږي او کله څه کېږي اوږدېږي دا به کم ځای پوه شوې نو په هغې
لکه مثال په دې ځای باندې اوس نور دی داسې نو دې به موږ ته دا ستاسې الراز شي دا زاویه به معلومه شي چې دا زاویه معلومه شو د دې زاویې نه موږ ته دا زاویه هم معلومه شي که نه دلته دا موږ مثال 1 میټر لخته په ځمکه کې خښه کړې ده دا زاویه راته معلومه ده چې دا 90 ده دا لخته راته معلومه ده دا زاویه هم معلومه شوه دا یو روغ مثلث یې جوړ کړی دی که نه په دې مثلث کې چې موږ د 3 څیزونه معلوم شول دا باقي 3 څیزونه معلومېدلی شي په قواعدو باندې ٹھیک شوله موږ دا زاویه نه معلومو موږ به دا یوه زاویه معلومو چې دا معلومو چې دا د څومره درجې وه هغه درجو به دا ځکه چې دا د دې رأسي زاویه ده او رأسي زاویې دواړه څه وي دا د نصف النهار ټیم کې چې بیا کوم هغه سای اصلي معلومو یا د مازدیګر زاویې چې کله معلومو په هغې کې به دغه رأسي زاویې راځي رأسی زاویے دو ہم رأس غیر متصلہ ایک دوسرے کی پشت پر بننے والے زاویے رأسی زاویے کہلاتے ہیں جزل شکل میں 1 3 اور 2 4 رأسی زاویے مثال دے لیتے ہیں عمر کا 1 اور 3 جیسے داد دے رأسی دے گا نا 2 4 داد دے رأسی داد دے رأسی داد دے رأسی 1 دے 3 سر برابر دا 2 دا 4 دې باندې پوه شوې بل یو چیز دی عمود څه شی عمود اگر دو لکیریں شعاع خط یا قطع خط ایک دوسرے کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائے تو وہ ایک دوسرے پر عمود کہلائیں گے دسے پورا دلته زموږ سره یو ډېره کرښه ده بالکل پوه شوې مې زه تا ته وایم په دې باندې عمود په دې باندې راکاږه عمود دې ته وایي که نه چې په دې ته د پاسه داسې کرښه راکاږه چې پیکس د 90 درجې زاویې جوړوي دسی کرخه په دې باندې چې راکاږي چې دلته زاویه څو جوړوي پیکس د 90 پوه شوې نو د هغې یو طریقه دا ده چې د ډي په ذریعه باندې راکاږه ډي په دې باندې چې کېنه او 90 درجې چې کوم پوه شوې دا یو ورسره بیا میلاو کړه نو دا به دې باندې څه شي عمود به شي نو دې له مثال په طور ته A, B, C, D. C, D دا عمود دے پا A, B باندے C, D عمود دے پا سمان دے A, B یو طریقہ دا شو دویم دا کستا سر دا D نشتا نو دا با تسامنگی جوڑے ٹھیک شو نو یو بلی جیومیٹری کی تاسو بلی دی پرکار شتے بلی کی راگا دو اگر تو مجھے مثال پر دی کر خواتی عمود آتا ٹھیک ہے دی پرکار بدسی ہو کی دی سر تا خود تا مثال مارکر یا پین پینسل سے جو تو موٹا کری دی کنا دی دا تیرا خود دلا بے بدی زکی خوشوی بی دلجی او کر خراکا وشو دقه به بیا په دې ځای باندې کېږي او بیا به بله داسې راکاږي دا دواړه به په یو ځای یو بل کراس کېږي نه چې په کوم ځای یو بل کراس کړو دقې کراس دقه رنګې به بیا دلته وکړي چې دلته دې څنګه دا کرښه راښکله داسې به دلته به راشي دې شکل پوه شوې داسې به بیا دې شکل راکړي یو به دلته کراس راشي یو به دلته راشي که نه نو په دې دواړو کراسونو باندې به بې معنه کېږي داسې به کرښه راوکاږي نو که هغې سر له نه رسېږو مه یې رسولی په دې کرښه باندې ودرېږه پوه شوې مې دا خو اسانه ده که په دغې طریقه باندې هم د دې پرکار په ذریعه سره هم معلومېدلی شي ستا سره پرکار هم نشته ته یې معلومېږي بیا هم معلومېدلی شي یو تار راواخله
او هغه تار یو سره د دې ځای سره چې جوخونه سه هغه بل سر پورې د پین غوټه کرښه راکاږه پوه شوې هغه تار دې طرف دې او جو هغه تار بیا بلې ځای ونه ساتل راکاږه دې راکاږه جو پیمانه خو بس یو ګوره چېرته خامخا دوره څه نه څه خو به پیدا کېږي که نه جو موجود دی پوهېږې دا یې دغه د عمود تعریف یې کړی دی بیا عمود کھینچنے کا طریقه په دې بل سبب باندې شي ٹھیک شوله ها بل دی متصله زاویه یو رأسی زاویه وشوې که نه یو دی متصله زاویه دو ایسے زاویے جن کے رأس اور ایک بازو مشترک ہو داغی ہو یو رأسم مشترک ہوئی او یو بازوم سوی یو زاویے کی ماتا تلوی دو بازوگانی کنا دا یو بازو دیدا او دا زاویه رأسی زاویه اغا دو زاویه دا غیر رأس مشترکی و یو بازوی مسوی مشترک مثال به طور باندې یو زاویه دا جوړه شو یو زاویه دا جوړه شو کنه دې رأس مسله او دا یو بازو دا مشترک دی کنه پوه شوې دا بازو چې څنګه د دې زاویې دی د دې زاویې هم دی د دې دوه زاویو ته بیا خواږدار سره مقداري ښه کار یې ودار سره مقداري دغې ته بیا نه ګوري خو متصله زاویې هغې دوو زاویو ته وایي چې د هغې رأس او یو بازو دا څه وي مشترک په دې باندې پوه شوې بل دي متقابله زاویې کومې زاویې متقابله زاویې دا بیا په مثلث کې دنده وي دا په څه کې مثلث کې مثلث چې دی دا وایي هغې شکل ته وایي چې مشتمل وي په دریو زاویو په دریو ضلعو دریو زاویو په دریو بازو ورته وایي که ضلع ورته وایي هر هغه شکل چې مشتمل وي په دریو زاویو او په دریو مربع بیا دې ته وایي چې مشتمل وي په څلورو زاویو په څلورو مخمس هغې ته وایي چې په څلورو په پنځو زاویو په پنځو ضلعو مسدس چې په شپږو زاویو په شپږو ضلعو او مثلث چې په دریو زاویو په دریو ضلعو باندې پوهېږې بې نو په مثلث کې ټوټل څیزونه څومره شول شپږ شول که نه درې پکې زاویې شوې او درې پکې ضلعې پوه شوې لکه مثال په طور بس یو زاویه دا شوه یو زاویه دا یو دا یو ضلع دا شوه یو دا شوه پوه شوې اوس متقابله زاویه کومې زاویې ته وایي په مثلث کې ضلعې ته مخامخ زاویه دې ته وایي متقابله ضلعې ته مخامخ زاویه کوي متقابله اوس د دې ضلعې د دې سی دا یو ضلع ده که نه د دې سی ضلعې متقابله زاویه کومه راځي ایک د دې ای ضلعې متقابله زاویه کومه راځي پوهېږې پرې داسې قیمت الزاویه مثلث نه دی بل پوه شوله لکه په دې کې دا یو ضلع چې دا وتر متعین وي دا د 90 درجې زاویې وي په دې کې بیا هغه وتر او دا پکې دي چې غیر متقابله وي دا دغه چې قیمت الزاویه دي غیر قیمت الزاویه مثلث وي هر یوه زاویه چې ده مخامخ ضلعې ته چې کومه وي دا به متقابله زاویې وي او دغې بازو ته دغې ته هم هغه چې دې ته متقابله وي د دې هغې مخامخ ضلعې ته متقابله ضلع وي پوه شوې پرې
او چې کومه د دې زاویې سره لګېدلې لکه مثال په طور دا یو دا زله ده دا زاویه د دې دوو زلو ده که نه دا د دې هغه متصله زلې دي دا کومې زلې دي او دا یوه زله کومه یوه ده متقابله پوه شوې متصله زاویې دې وپېژندې که نه هر هغه دوه زاویې چې د هغې رأس او یو بازو دا څه وي مشترک الرأس او مشترک په زلې واحدې سره دې دوو زاویو ته متصله زاویې او متقابله زاویې وایي دا په مثلث کې دا په څه کې مثلث کې یوې زلې ته مخامخ زاویه دې ته وایي متقابله کسی مثلث کے ضلع کے سامنے والے اندرونی زاویے کو اس ضلع کا متقابلہ زاویہ کہتے ہیں کوئی بھی بل یو قسم ذکر کی متبادلہ زاویہ کبھی زاویہ متبادلہ گورا او بل یو قسم بسیدہ متناظرہ زاویہ متبادلہ متبادلہ اور متناظرہ زاویے اس وقت بنتے ہیں جب دو متوازی خطوط کو ایک تیسرا خط قطع کرے دو مختلف الراس ایسے اندرونی زاویے جو خط قاطع کے متضاد طرفوں پر واقع ہو متبادلہ زاویے کہلاتے ہیں پورا دعوت شکل نہ ہو دو متوازی خطوط یو خط مثلا دا ته دې سره بالکل متوازی کو برابرۍ کې ورسره بل یو خط پوه شوې دا دوه متوازی خطونه چې دي یو دریم خط په دوی داسې راشي چې دا دواړه کټ کړي دا دواړه څه کړي کټ کړي پوه شوې لکه مثال په طور یو داسې خط دا راوست نو دواړه یې کراس کړل د دې دا کوم خط چې بل پاسه راغی چې د دواړه کټ کړه د دې خط په صورت کې د موږ سره د څوره زاویې حاصل شوې 8 تو 8 د ورته خپل ځان نمونه ورکړي ته 1 2 3 4 5 7 اته زاویې جوړې شوې که نه اوس په دې کې متبادله متناظره زاویې کمی دي نو په دې کې د هغه تعریف کی دو مختلف الرأس ایسے اندرونی زاویې اوس په دې کې ګوره یو څیز یو دا یو دا دواړه بیروني زاویې دي پوه شوې چې دا دواړه څه دي بیروني او دا دوه او دا دوه دا کومې زاویې دي دنده دي که نه نو دو مختلف الرأس دوه چې سرونه به یې څه وي مختلف وي نو ګویا کې یو به د دې ځای د دې سرور نه یو به د دې نه وي که نه د یو ځای نه خو دوه نشي کېدی که نه متبادله یو به د یو ځای نه بل به بل ځای ایسے اندرونی زاویې اندرونی سره د بیرونی نه احتراز وکړو که نه دا څلور دي ودې که نه دا څلور باقي پاتې شوې مختلف الراس سره احتراز وکړو د مشترک الراس نه او په اندرونی سره احتراز وکړو د جانا د بیرونی نه نو باقي څو پاتې شو جو خط قاطع کی متضاد طرفوں پر واقع د خط قاطع په متضاد طرفونو وا دا یو نشي کېدی که نه چې په یو طرف دی دا یو 4 او 6 هم نشي کېدی که په یو طرف دی یو طرف ته یو بل طرف ته نو لکه 3 او 6 یا 4 او 5 3 6 او بل څه 4 3 او 6 4 5 دا د یو بل متبادله زاویې دا د یو بل څه دي متبادله وایي هر هغه دوه زاویې چې کله دو متوازی خطونو باندې یو دریم خط قاطع راشي نو اته زاویې جوړې شي په دغې اتو زاویو کې هغه دوه زاویې چې څه وي مختلف الرأس وي او دواړه اندروني وي
او دواړه د خط قاطع په متضاد طرف وي دې دواړو ته وایي متبادله زاویې دې ته څه وایي متبادله زاویې نو 3 او 6 په دې شکل دي او 4 او 5 په دې شکل دي دا دې زموږ سره متبادله او متبادله زاویې همیشه په مقدار کې یو شان دي دا 3 د مثال په تور دا 50 دا دا چې موږ د سوی 50 یو معلومه کبلی معلومات د ضرورت وشته ډایرکټ رقم مقدار ولا دا 4 دی معلومه کړ چې مثال دا 120 دا 5 موږ د سوی 120 دا دوړو په مقدار کې بالکل فکس یو شان دي دې څه پوه شوي بل دی متناظره زاویه متناظره زاویه دو مختلف الرأس خط قاطع کی ایک ہی طرف موجود ایسے زاویے جن میں سے ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی ہو یو دا جو مختلف الرأس ہوئی سوئی مختلف الرأس اگر مشترک الرأس رأسی ہوئی دے ہوگا نا دا مختلف الرأس والا قسم کا ذکر دے او خط قاطع کی ایک ہی طرف یا به دواړه دی وای یا به دواړه دی وای او یو به اندرونی وي او بل به سوي اوس پکې وګورم 1 او 5 دواړه مختلف الراس دي کنه او دواړه د خط قاطع نه یو طرف ته دي کنه او یو څه بیرونی ده بل څه ده اندرونی ده 1 او 5 بل بگی ہوا دو او چھ دوڑے مختلف الراس پا یو طرف یو اندرون بیرونی او بلا دو او چھ بل بگی ہوا 7 او 1 7 دا بیرونی دا کنا دا یو اندرونی 7 3 او 7 بلا 4 8 دا ټولې دي متناظره زاویې دا کومې زاویې دي دې کې څه پوه شوې د ګولایي چې ځان له جدا ورکړي او ترتیبي دقه دی ها ملاحظه متبادله اور متناظره زاویے ہمیشہ مقدار میں برابر ہوتے ہیں ہمیشہ دا مقدار کی سوی برابر متبادله دي متناظره چې ایک دی معلوم وګړه نو 5 مقرر چې دو دی معلوم وګړه نو 6 مقرر شي تین دی معلوم وګړه 7 چار دی معلوم وګړه 8 دا دي وایي بل یو ذکر کی مکمله او متممه زاویه مکمله او بل متممه مکمله زاویه او متممه دم دو زاویه سوي مکمله هغه دو زاویو ته وایي چې د دوړو په شریکه مقدار 180 وي دوړو په شریکه مقدار سوي 180 او متممه هغه دو زاویې چې د دوړو په شریکه مقدار 90 وي شریکه مقدار یې سوي 90 وي وشوي یو دا شو دواړه چې ناب کې نو څه ودې جوړ شي 180 इसी पर नजर रहे 180 लेंगे दी बड़ो زاویو ته مکمله زاویه په شریکه باندې جوړ نه و او چې کله د دوړو مقدار هغه سوي 90 ورکه بیا به یو غټه یو کې دا څه په فرق نشته دی دوړ یو شان دی یو وړا غټه دا به چې دوړو په شریکه مقدار زوره وي د دې ته متممه زاویه मुकम्मल जाविये या सप्लीमेंट्री एंगल अगर दो जावियों का मजमुआ 180 हो तो इन्हें सप्लीमेंट्री जाविये कहते हैं ऐसे जावियों में से हर एक जाविया दूसरे का सप्लीमेंट कहलाता है या मुकम्मिल मुकम्मिल या सप्लीमेंट और मुतम्मिमा जाविये कम्प्लीमेंट्री जाविये अगर दो जावियों का मजमुआ 90 हो तो ऐसे जाविये कम्प्लीमेंट्री जाविये कहलाते हैं और इनमें से हर एक दूसरे का कम्प्लीमेंट कहलाता है मुतम्मिम दबलेला हर यो मुतम्मिमा दसदा द्वारा मुतम्मिमा बदी के सवाल मोशन रोटा ही पुराई
بس بیا کوي بس دا موضوع